اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین صدق الله مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دا کم کسان چې پروګرام کوي او مونږ را یو ځای کوي په مونږ ډېر لوی احسان دی. د دې ځای نه به ته څه فروټ او څه میوه وړې د ځان سره په خپله زندګۍ کې به بیا امپلیمنټ کې او ډېر اسان یې خو چې سړی لږ توجه ورکړي. علي ګور شاه صاحب د خدای پاک په علم کې نور هم اضافه وکړي او ډېر په مزیدار انداز کې مونږ پوه کړو چې لکه یو طرف ته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کس دی خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتماد دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعوا کوي نو هغه داسې وایي چې لا تحزن ان الله معنا، الله زموږ سره دی. مطلب دا چې جمع صیغه استعمالوي، په خپل ملګري کلک اعتماد دی. او بل طرف ته د موسی علیه السلام سره تقریبا 6 لاک کسانو بني اسرائیل او دا ټول ورسره روان شو، خو چې کله د موسی علیه السلام په صحیح اعتماد نه ناغه وی ان ربی معی سیهدین، د واحد صیغه استعمال کړه، زما رب زما سره دی. موږ کوشش کوو چې په خپلو ملګرو کې اعتماد پیدا کړو، په ما بل اعتماد کوي او زه په بل اعتماد کوم، چې زمونږ کردار داسې لکه څنګه چې ابوبکر صدیق په خپل ملګري اعتماد پیدا کړی چې بیا په خپلو دعاګانو کې یاداو. دا زما ستا دپاره یو ډېر غټ سبق دی چې کله سړی دغه شي که نه بې اعتماده شي او بیا څوک په اعتبار نه کوي، نو خپل ملګري په اعتبار نه کوي، نو بیا وایي یاره مړه وي هغه یې پرېږدوه چې بیا ما تا ته ځي څوک څه ونه وایي. نو موږ به د خپل اعتماد بحال کولو کوشش کوو چې زموږ امیر صاحب، زموږ مشر، زموږ ناظم په موږ اعتماد کوي او موږ په هغه اعتماد کوو. احسان صاحب، مولانا احسان صاحب چې موږ ته کومه خبره وکړه هغه دا وایي چې اولئک الذین اشتروا الضلالة، د یو شي سره چې ستا ډېره مینه یي که نه نو هغه داسې دی لکه تا چې د بیې اخیستی دا ستا دی. نو چې بعضې خلقو ګمراهي اخیستی او بعضې خلقو هدایت اخیستی د بیې. نو هر سړی چې سار پاسي نو خپل ځان خرڅوي، نو څوک یې بچ کوي او څوک یې تباه کوي خپل ځان. موږ ټولو نو کم خلقو چې شیطان طرف ته رواني دی خپل ځان په شیطان خرڅ کړی، او کم خلق چې رحمان طرف ته رواني نو دی خپل ځان رحمان په رحمان خرڅ کړی. نو موږ ټول بایا مشتری یو، خو سار چې هر سړی پاسي او اسسمنټ خپل وکړي چېرې زه څوک یم، په موبقها زه د خپل نفس تباه کولو والی یم که نه خپل نفس بچ کولو والی یم. او هغه یې که نه چې کم کس چې شومي نو 2 ملایکې لګي هغه ته خیرې کوي، اللهم آت ممسکا تلفا، خدای څوک چې شوم دی پیسې خپلې نه لګوي نو د اعمال د ده نه تباه کې. د دې فرشتو د خیرو ته بر چاپلار ټینګ شي، وایي سړي ته مې څومره پیسې دې ګټلې وې، وی ډاکټر صاحب ډېر شی پیسې مونږ ګټلې، بس واړی کې په ډېر شی جایداد واغست، خو یې پلاني پانډر پلی کې ټولې بایلې. مې شاید چې هغې ملایکو تا ته خیرې کړې وې. او اللهم آت منفقا خلفا، خدای پاکه څوک چې لګوي 2 فرشتې ورته دوا کوي، دی له نور هم ورکړي، سبسټیټیوټ ول نور هم ورکړي، نور هم ورکړي. نو چې بیا ته خپل سوچ کوي چې ما ته فرشتې نصیحت دعا کوي که نه خیرې راته کوي. دا عملی دنیا ده. موږ د عملی دنیا دپاره دلته کې ټریننګ کوو، موږ چارج کیږو. موږ د خپل موبایل تقریبا په 24 غنټې کې یو پیره خامخا په چارج کېږدو، ځکه چې موږ وایي یاره چارج پکې نشته. نو دغه شانتې موږ د ورځې 15 پیرې د جومات ته دې له راځو چې چارج شو. نو موږ کو امامتۍ مونځ کوو، نو په هغې کې زموږ دپاره د علم او د عمل یو مختلف دغې کورس وي. نو هغه مولوي صاحب آیاتونه وایي، موږ هغې ته بیا غوږي. نو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي، نو بیا موږ هغه د هغې نه خپل امام نه اورېدلي، بیا به موږ سوچ کوو چې نن په قرآن نن په مانځه کې دا وویې. دا زموږ د ټریننګ مختلفې طریقې دي. ګوره دلته یو خو موږ ناست یو، یو موږ وی زموږ باباجي دی. نو موږ باباجي څوک آدم علیه السلام و. نو موږ ته الله څه وایي؟ هغه یو حدیث کې راځي که نه وایي چې یا ایها الذین آمنوا واورې، نو وی الرټ شه چې یا خو خدای پاک تا ته څه وایي چې دا کارونه مه کوه، سند منې کوي، یار ته وایي چې دا کار وکړه.
نو ته غوږ کېږده که نه ځکه چې الله تعالی تا ته چغه وایي یا ایها الذین آمنو نو موږ ته یو خبره الله کړې ده زموږ نه مطلب څه دی هم موږ نه مطلب دا موږ چې ناست یو دام دی دا بار چې په دې سواړی یا په کیسه خوانۍ پورې چې ځای په دی دا ګڼه دا ټول موږ هم یو نو موږ ته الله تعالی یو خبره کړې وه په هغې موږ منو ایډمټ کوو ولقد مکناکم فی الارض ما تاسو لا په ځمکه کې ځای درکړی دی ما یې په تور څه کې راکړی او امین بهی یې په بټۍ کې ورکړی او علی ګور شاه یې په باشکټه کې ورکړی څوک یې تېره دغه کولی شي انکار کولی شي ولقد مکناکم فی الارض دا موږ درکړی دی ښه چر وخت ستا خیال یې کنې زما جایداد دی زما پټي دی زما کوټې دي دا تاله چا درکړي دي نو چې تا ته هغه ته فکر نو دا تا ته وایي موږ ته دا خبره کوي نو ورپسې څه وایي وجعلنا لکم فیها معایش او بیا تاسو ته چاته ما د ستن چل ښوولی دی نه په ستنه کې ګټي او چاته مې د انجینرینګ چل ښوولی نه په هغې کې ګټي څوک سپلی ګنټي نه په هغې کې ګټي څوک پړایي کوي نو په هغې کې ګټي موږ ته خدای پاک دا وایي ګوره جعلنا لکم فیها معایش خو بیا راته یو بله خبره کوي قلیلا ما تشکرون په تاسو کې ډېر کم خلق دی چې شکر ادا کوي اوس ځان ته به وګورې چې زه په کومو کوم په ډېرو کوم که په لږو کوم یو صحابي دعا کوله خدای ما په لږو کې شامل کې عمر صاحب ته تپوس وکړو ویل که لږو نه څه مطلب دی وی خدای په خپل کلام کې وایي چې قلیلا من عبادی الشکور شکر زما کم بندیان استعمالي چې زه شکرګزار یم شکرګزاره ډېر کم وي مړه زه خو ښه شکرونه ادا کوم دې ته خو شکر نه وایي خدای شکر دی خدای شکر دی خدای شکر دی دا د شکر یو کمپوننټ دی خو شکر فل نه دی وی شکر څه ته وایي وی شکر خو دې ته وایي چې ته فل داسې اظهار وکې ځکه چې کم څاروی چې سوره بي که نه نو په عربۍ کې هغې ته دابتن شکور وایي یاره وایي نایه کې ښه ساتلې ده نو د هغې هر اندام په دې ګواهي ورکوي چې نایه کې ښه دی نو چې ستا اکټیویټیز داسې وي چې ته بیا د دې نه پته لګي چې ته واقعي د خپل منعم شکر ادا کوې وی دا به څنګه وي وی نمبر 1 3 کمپوننټس دي نمبر 1 چې ته یې په زړه کې وپېژنې چې کم نعمت یې راکو اوس یو ماشوم له ته هیره ورکې ملغلره یا والا کانچ ورکې شیشه هغه ته خو پکې فرق نه معلومیږي دې ته شکر بالقلب وي نه هغه شکر بالقلب نشي ادا کولی ماشوم ځکه هی کین ناٹ ریکګنایز اټ چې دا څه شی دی دا موتی ده او که نه دا عام څه شی دی نو شکر بالقلب دې ته وایي چې ته ریکګنایز کې په دې خبره پوه شي په ما باندې خدای کم نعمت کړی دی لکه موږ ایز ا ډاکټر چې دا وایو چېرې ماشوم چې دی د ته د ټولو نه غټ قیمتي شی د سیف ډیلیوري ده چې دی په خیر سره پیدا شي غیر چاپیره ورته ماحول ښي کمره ګرموي هیټر هلته کې وي اکسیجن وي د سکر وي د هغې لپاره موږ دا یونټ دلته جوړ کړی دی د ماشومانو د پیدا کېدو لپاره خو موږ ټول وایو چې دا یونټ نه او خدای پاک موږ پیدا کړي او بچ کړي یو خیر شوی دی په دې تفالو به شکر کې چې ته بیا په دې پوهېږې چې نیونیټل سیپسس په ماشومانو کې څومره مرضونه راځي ټول نه ته خدای بچ کړی ننکۍ بیا پتا نه دي راختلي ټیټنس و په ټیټنس په باره کې دا وه چې په سلو کې لس کم سل مري یو بچ کېږي تا ته نه و شوی ټیټنس چې ته یې ریکګنایز کې چې خدای پاکه زه خو دې په هغه وخت کې د هغې نه هم بچ کړی وم یوه سپلی مې وه او جورابې نه وې په لارې چې به روان وم نو د غره سوری به و پیاده سفر هم کوه سکول لارې و او استاد صاحب مې هم په څه نه پوهېده زه هم په څه نه پوهېدم خدای بیا مې هم سبق ویلی دی دې ته وایي چې ته یې ریکګنایز کې دې ته وایي شکر بالقلب او دویم نمبر دی شکر باللسان تھینک یو الحمدلله جزاک الله دا چې ته وایي دا شکر باللسان دا شکر یو حصه ده او دریم دا چې کم نعمت خدای درکړی دی هغه نعمت د هغې کار دپاره استعمال کې کم له چې درکړی دی تاله چې کتاب درکو او دلته کې امین صاحب کتابونو دغه لګولی دی یو کس ته کتاب واغست تاله یې درکو نو ته وایي ته به ورته څه وایې ته به ورته وایي چې جزاک الله ماله دې کتاب واغست نو دویم به څه وایې ته به وایي چې کتاب دی دا په سیرت دی یا دا په تاریخ دی یا دا په قرآن دی یا په حدیث دی په څه خو دی که نه سبجیکټ چې ته یې وپېژنې نو دا دوه شکرونه شو دوه حصې شو خو درېیمه حصه دا ده چا کتاب ته وګورې چې ته وایي چې ډېر ښه لیکلي کړي دي خو که ته یې ونه ګورې ته هغه ته واپس کړې چې ډېر ښکلی کتاب و او چې هغه کور ته اوس یې وګورې نه پاڼې لا یو ځای یا په کنچۍ کټ کړي نه وي ناپوه چې کتلی نه دی خدای والي نو زه په هغې ځای کې ډېر خفه شوم چې یو کور ته زه مریض له لاړم مریض په خوا کې ناست په کټ کې ورسره په خپه مې څه شی ولګېد
نو میدر خو څه شی به وي نو بیا میدا چېرته کتاب نه ما چا کتو که د ترجمان رسالې وې 4-5 پاده کې بندې پرتې وې په کومه لفافه کې چې راغلې وې دې ته وایي شکر بالجوارح نو قلیلا ما تشکرون تاسو پوره شکر نه ادا کوئ نو الله تعالی دې موږ ټول په دې قلیل ګروپ کې شامل کړي چې موږ شکر ادا کړو شکر دې دوی ته شکر ادا کړي د ټول نه غل شکر د هغې منتظمینو کوي چې هغه وایي ما قاري اورنګزیب صاحب ته د هغې ځای نه وینا کړې دا به راځي بیا په ایمرجنسي کې تاله علي ګور شاه تیاري وکړي چې د خپلو تهجدو په دوا کې مغیر نه کړي چې دعا ورته کوي چې موږ ته ډېره خوږه خبره وکړه قلیلا ما تشکرون بعضې خلقي که نه بدقسمته په هغې باندې د خدای کلام بد لګي او دا هغه د قصده نه کوي هغې باندې بد لګي نو دغه یاره مولوي صاحب دا تاسو مصیبت دومره اوږده آیاتونه وایي سړی بقله راولې د خپل امام نه خپئ نو که هغه فرض که په خطبه کې بله یاره خوږ تلاوت یې وکړو مړه و یو خدا ملا راغلی دی ښه پینات وینا کل کوثر به موږ مونځ کاو دا هم یو ګروپ دی دې ګروپ په باره کې قرآن موږ ته څه وایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْکَرَ کله چې احسان الله صاحب درس اوږد کی او کله چې امین صاحب قرآن کې په مانځه کې اترکات اوږد کی نو د دې سړي دا چهره داسې غوسه وي چې ته وایې چې خدای پاکه څه چل شوی دی تعرف فی وجوههم المنکر دا مخې ناشنا شي نو کله کله سړی یاره ګور چې کنزل مې درته وکړل که دا خو داسې غوسه دی چې په هغې ګروپ کې ته نه یې ګورې ښه چې ځان سوچ وکړه که یې نو خپل علاج وکړه ځکه چې قرآن وایي که نه سوره حج آیات دی تعرف فی وجوههم المنکر او بیا څه وایي کله کله یې که نه وایي چې وامه چې ورلی هغه یو حافظ صاحب پخوا خو حافظان نوم زه هم په ما خیال غوری کاکا دی بابر خان دغو دی پلارو د غج مانولی خان دی نو هغه په امام پسې ولاړو هغه امام 21 سپارې مسلسل وې که نه هغه مقتدیان ترې ټول وتښتېدل نو هغه چې ونه شو نو هغه ورته یاره زره پسې ولاړ یم نور څوک شته نه جو مونځ مات شو هغه 21 سپارې چې ته په یو رکعت کې وایې کله کله یې داسې صورتحال چې سړی ویره چې لږ صبر دې کړی وی خو به هر حال چې د خدای کلام ویلی شي چې ستا په چهره باندې بد اثر نه وي یکادون یستونه لرو چې ورمنډې مې کړی د خپې نه مې ونیوی د منبر نه مې ښکته راتاو کړی دومره اوږد تقریر څوک کوي دومره اوږده تلاوت څوک کوي چې هسې داسې نه وي قل افانبئکم بشر من ذلکم نو موږ انشاءالله الحمدلله د خدای شکر ادا کوو چې څوک د خدای د کلام تلاوت کوي یا موږ ته درس کوي نو موږ ورته غوږ ایښي یا موږ ورته ناست یو په موږ بد نه لګي په دې به د خدای شکر ادا کړي خو ستا باباجي چې دنیا ته راته که نه نو په هغې وخت چې الله تعالی ورسره کوم سلوک کړی و هغه ځان ته رایاد که د خپل نیکه ځکه نه هغه څه وې ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا موږ چې تاسو دنیا ته رالیږلی موږ ستاسو پوره نقشه جوړه کړې وه په دنیا کې د ټول نه ښایسته شی څوک دی څوک وایي موټر ښه دی څوک وایي لال ښه دی څوک وایي ګلونه ښه دي دا ټول خطا کېږي د ټول نه ښکلی چې دی هغه بني آدم دی او دا انسان دومره ښکلی دی هغه یو زنانه په دې کې بیا 2 ګروپه دي یو زنانه ده یو نارینه دی د دواړو خپل قیمت دی نو موږ اکثر نارینه ګروپ په دې ګناه کې یو چې د زنانو خیال نه ساتو دې د ابوبکر صدیق خبر وکړه که نه رضی الله تعالی عنه ما یې چېرې دا پکې شامله کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونکې هغه ډېر په ټایم باندې دوی ختم کو چې هغه که دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مجلس کې خبره کوله نو 3 خبرې کړې وې حبب الی من دنیاکم په دنیا کې زما 3 څیزه ډېر خوښ دي نو په ټاپ رسول الله څه ویلو النساء ښځې مې ډېرې خوښې دي د خدای پیغمبر د ښځو خیال ساتو نو بیا ورته څه الطیب خوشبویي مې ډېره خوښه ده نو دریم وی الصلات مونځ مې ډېر خوښ دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل 3 چایسز ورکړل نو ابوبکر صدیق ورته څه وایي هغه په مجلس کې ناست دی وایي صدقت یا رسول الله د خدای رسوله تا خو ریښه ووې خو زما ګورې 3 څیزه ډېر خوښ دي نو وایي یو څه چې زه ستا دې مخ ته ګورم رسول الله ته وایي دا مې ډېر خوښ دی ابل چې دا راته رایاد شي زما لور ستا کره ده نو زه ډېر خوشحاله شم ګوره د ابوبکر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس دا 3 وړه خبرې د پیغمبر نه غیر چاپیره ګرځي نمبر 1
چې زما نمبر 1 چې زه ستا ته ګورم بس، نمبر 2 چې زما لور ستا کره ده، او نمبر 3 چې پیسې زما یو لګي پتا. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارچا بدل مې وګرځاو د ابوبکر نشم ګرځولې. تاسو وروي سوره الله کا روپۍ وي 40,000 درهم ټوله به لګولې وي. نو ګوره د زنانو قدر نه پته ولګېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټاپ سوي زنانه وی دې طرف ته زنانه دی دې طرف ته نارینه دي، دا دوه لینونه جوړ که بیا پکې ګوره. وی د دې نارینهو دپاره په دې زنانو کې بهترین څوک دی؟ د ټولو نه بهترین او قیمتي انسان د دې خاوند دی. او دې نارینهو ګروپ لوایا په دې زنانو کې ستا دپاره ټول نه قیمتي څوک دی؟ ځکه زنانه به صحیح یا به موري یا به خوري یا به لوري یا به ښځه دغه څلور ګروپه دي. نو د دغه نارینهو دپاره په دې زنانو په لینډ کې ټول نه قیمتي ذات څوک دی؟ مور. زنانه ده که نه؟ دې وجې نه وایي چې زنانه چې کله واده شي نو د مور پلار حق ختم شو، ټول حق صرف د خاوند پاتې شو. دې پورې پسې تلي چې که سجده ورته جایز وی نو سجده خدای نه علاوه چاته سجده جوړولی نو خاوند ته به یې سجده کوله. نو خاوند دومره قیمتي دی. نو هغې نارینه د خپلې زنانو خیال نه ساته، بیماره وه. نو ما ورته یاره ته دومره خو وکړه که نه، مې ګوره د بامپوخې دا ماربل نه دي، دا ډېر قیمتي دي، موږ د درنګونو څومره قدر کوو. ولې درنګونه موږ له څه کوي؟ دی نه موږ له ښکلي ماربل پیدا کوي. موږ چې چېرته ښکلی ماربل وي نو موږ وایي دا بامپوخه ون دی. نو دې وجه نه موږ سره د بامپوخې قدر دی. نو بیا دا څومره مخلوق چې په دې سواړی کې دی دا د ښځو په دې کارخانو کې جوړ شوي دي. نو چې ته څومره د دغې فیکټرۍ قدر کوې نو د دې فیکټرۍ هم قدر وکړه که نه، چې دا ملک چې څومره ښکلی دی دا په چا ښکلی دی؟ دا په زنانو ښکلی دی، ځکه دا د زنانو په تخلیق کې حصه ده، د ده په پیدا کېدو کې د هغو کنټریبیوشن دی، د هغې حصه ده. د دې وجې نه چونکې د زنانه په هغې کې حصه ده نو هغه زنانه له قیمت بړاو شوی دی. دا ټوله چې ته ګرځې خلق د ټول نه بهترینه ښکلی خلق څوک دی؟ انسان. انسان کوم ځای جوړېږي؟ د مور په خېټه کې. د هغې پکې حصه ده. نو چونکې د هغې پکې حصه ده نو چې چا په تخلیق کې حصه یې نه پټي نو د زنانه په تخلیق کې حصه ده نو دا به پټی. نو دې ته وایي مستورات یا عورات چې دا به پټي. قیمتي شی همیشه پټي. وی چغجی چې تروالی کنه په دې کې مازغی دننه خو پټي پاسه پې پوستکی. کیله چې ده که نه دا قیمتي خوږه کیله ده خو د دې د پاسه پوستکی د که دا پوستکی نه وی دا به داسې نه وه. نو څنګه چې پوستکی او دغه پکار ده چلکه پکار ده د قیمتي شي دپاره داسې د زنانه دپاره قیمتي شی پرده ده. دا په پرده کې وی د دې د پردې دومره اهمیت دی چې الله تعالی چې کم قیمت د دې ښولی نو وایي چې په ټول قرآن کې دومره پرده کوي چې نوم یې نالي. وایي د الف نه الف ما میم نه الف لام میم نه والا تر ورناسه پورې ټول قرآن ګوره د ښځې نوم پکې نشته. ولې پکې نشته؟ مریم ابینه ده هغه ډېر ضروري و ځکه چې خلقو وایي چې عیسی ابن الله، عیسی د الله زوی دی. نو الله ورته وایي چې نه عیسی ابن مریم دا د مریم زوی دی. ښه نور د څومره ښځو ذکر چې شوی دی نه امرأة عمران، امرأة لوط، امرأة نوح. امرأة ویلی ده خو نوم یې ولا نه دی اخیستی. دا د دې د قیمت اندازه ده. او بیا چې کله د دې صفت یې کاو نو کله چې موسی علیه السلام پریشانه لاړ او ستړی او هلته کې دمه کوله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زما ربه زه خو ډېر فقیر یم او ته په ما باندې څه خیر راولې. او پریشانه وه هلته دوه تنه جینکۍ ناستې وې او نورو خلقو خپل څاروي اوبه کول او هغه غریبانان یې خوا ناست ده دې تپوس کړی چې دا ولې نو هغې وې ان ابونا شیخا کبیر زمونږ بابا چې دی هغه بوډا دی نو د دې وجې نه مونږه حتی یستر الرعا چې دی خلق دا څاروي اوبه کي او دی لاړ شي مونږ بیا د خپلې اوبه کوو. نه خو جو زورور سړی و اگر چې ستړی و طاقت خدای ولا طاقت هم ورکړه او سلام ورکړه ورغلی پاسات یې ولا ځای کړي چې کور ته تللي زنانه چې کور ویلې شعیب رضی الله رحمت الله شعیب علیه السلام ته تپوس کوي وایي تاسو ولې وخت یې راغلی هغه وایي جدي څوک میلمه او هغه راسره دا ښه وکړل وایي ورشئ رایولی. نو هغه زنانه چې روانه نو الله یې صفت کوي تمشي علی استحیاء په حیا د پاسه را روانه وه. جاءت احداهما تمشي على استحياء لکه چې دا حیا د هغې موټري یا د هغې سورلۍ دا پکې ناستی
ویل موسی علیه السلام ته کم خو چونکې موسی علیه السلام نارینه و نو الله یې ذکر ونه کو وایي چې دی ورسره تلل نو موسی علیه السلام ورته ته ما پسې شا شاته راځه ځکه زما نظر ستا په خپو پرېوځي او ستا خپې زه یې نه منو دا ماله مناسب نه دي د شا د غاړې ماته لار ښیي. نو اصل کې چې کله الله تعالی وایي تاسو ما پیدا کړئ او ښایسته شکل مې دله درکو او صورت مې دله جوړ کو نو بیا ستاسو له پروټوکول مې هم درکو. ګوره موږ چې راغلي یو که نه موږ وایو که نه موږ ساینس یو ټیکنالوژي یو نالج دی دا زموږ سره دی نو دا زموږ نه زیات د ډاروین سره و. نو ډاروین خطا په دې شو چې د هغه سره قرآن او حدیث نه او ما ته وایي چې د ساینس سره ټیکنالوژي نه علاوه بل یو علم هم ضروري دی ځکه زموږ دوه سترګې دي یو د ساینس او د ټیکنالوژي چې خلقو به ورته منطق وي پوښه اوس ورته ساینس وایي او یو د قرآن او د حدیث. نو چې د قرآن او د حدیث سترګه دې ړنده نه وي نو بیا به ته وایي چې انسان د څه نه پیدا شوی وایي چې دا د خاورې نه پیدا شوی د خاورې د خټه یې جوړه کړې وه د خټې نه یې ست پیدا کړی و د هغې نه بیا انسان پیدا کو چې انسان یې پیدا کو نو ونفخت فیه من روحي بیا پکې خدای پاک خپل روح واچو نو بیا ورته فقعوا له ساجدین اوس ورته سلامي وکړئ نو ټولې فرشتې رالې. نو تا ته چې کوم دی پروټوکول میلاو شو خبره کلیر شوه کلیر د څه نه شوه د وحی نه شوه د وحی علم د ډاروین سره نه و جوا خطا شو نو هغه ویل که موږ د څه نه پیدا شو وی دا خو کچ کچ چینجې و چینجې غټېده د هغې نه بیا شادو جوړ شو شادو نه بیا موږ جوړ شو دا ټول د شادو بچي دي د هغه په نیز دا خطایي هغه ځکه کړې وه چې هغه قرآن نه و پېژندلی. الله دې موږ ته قرآن وښیي چې ته قرآن پېژنې نو بیا به خطا کېږې نه که نه تا ته ستا باباجي ته پروټوکول میلاو شو خو یو کس پکې واز به اختلاف والا هغه زه خو نه کوم سجده یې ونه کړه نو الله ورته وایي چې دا دې ولې ونه کړه ما خو تا ته ویلو هغه ویې نه انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین دا د خټې نه تا پیدا کړی خټه اور برابر نه زه د اور بچی یم او اور ډېر اوچت په بره باندې ځي زه ولې درته سجده وکړم. نو الله ترې خفه شو نو وایي دې ځای نه به وځې هغه وایي زه به وځم تا خو زه د وجې نه لږ به ما اغویتني خو زه به ګورې په در اعظم د هر طرف نه. نو د ټولو نه غټ طرف چې په باباجي باندې و هغه دا و چې د باباجي نه به جامې څنګه وباسي. نو زموږ د باباجي نه چې کوم چا جامې ایستلې وې د هغه ایجنټان اوس هم زموږ نه جامې وباسي. بې حیایي چې ده که نه دا چې څنګه په هغې وخت کې وایي غیرت وکړئ ننګ وکړئ نو په خپل بابا چې ته ننګ کوې نو بیا به ته سوچ کوې چې کوم ځای کې د جامو د ایستو ځای راشوی چې دې ته نه یم تیار او دا ډېر د پوخانه دي ډېر د پوخانه دا چې د آدم علیه السلام د نه دي نو د هغې د قرآن د الفاظو ته ګوره که نه وایي چې هغه ورته دا ولې وې نو هغه فوسوسه لهما الشیطان لیبدي لهما ما وریا عنهما من سوآتهما شیطان ورانې دې لپاره کو چې دا شرمګاه وله ښکاره کړي. نو مطلب چې بې حیایي راوسته که نه هغه بې حیایي دلته اوس په کوم ځای کې ده بیوټي پارلر په اسلام آباد کې ځای به سړی وګوري که نه سړی اریان چې خدای پاکه دې ته هم څوک ځي او ځان جنکه کم چې ځان سنبالی یا د ټولو نه غټه د بې حیا نمایندګي څوک کوي فلمي اداکار دا کوي د بې حیا بله نمایندګي څه کوي د درزیانو دکانونه چې په هغې کې زنانو له غاړې غټې جوړوي. د دې وجې نه چونکې زموږ په میډیکل سایډ باندې چې د زنانو سره هم ناسام نه کېږي زموږ سره د هغې مونږ خورې دا صادر دی لږ په دا دغه دې رواچو په دې ګریوان یا دا غاړه دې لږه پټه که ځکه دا والا درزي هغه وایي خدای دې درزي خوار کړي دی موږ له هغه غاټې جوړې کړي دی په هغه ورړئ. ګوره لیبدیهما سوآتهما هلته او هغه دلته هم اوس د هغه کارګر هغه دی شیطان کې چیلې اوس هم لګیا دي او ګوره شیطان چې و هغه به په ښه په خوږه پې راته و حدیث نه راځي چې ورته وایي چې نه تا دې ځای نه وباسم وی نه دلته به همیشه یې نو خوږه خبرې ورته کول څه ورته ویله فدلهما بغرور ورته وایي ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تاسو کو فرض که دا ونه وخوړه دا کم چې خدای را باندې بنده کړې ده نو پرشتې به نه جوړ شي همیشه به دلته یې نو همیشه به تا ته خوږه خبره کوي شیطانی چیلې به تا ته خوږه خبره کوي. نو هر څه چې وشو هلته کې چې هغه نه کپړې ووتې نو فطرتي طور هغه خفه شو فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه بیا به ځان په هغې پټاو. د دې خبرې مطلب دا دی چې زما ستا ټول کنسنټریشن په دې شي چې زموږ باباجي ته چې کوم نقصان شیطان په کومه طریقه رسولی و هغه څه وه بې حیایي وه. دې وجې نه عمر ابن عبدالعزیز
رحمت الله علیه وی مولانو ته او خطیبانو ته چې تاسو په خطبه کې د آیات خامخا وایي نو هغه صرف دویمه حصه دا ده وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي. الله تاسو د دریو زونه منې کوي نو په ټاپ کې سره فحشا وی فحشا څه ته وایي وی د فحشا درې سټیج دي. وړومبه دی بې حیایي چې کله ته بې حیا شې نو بیا به فحشا کې او چې کله فحشا شې نو بیا به بدکار شې بیا به بدکاري کې. بس دا که ته د بدکارۍ نه ځان بچ کې نو د فحشا نه ځان ساته که د فحشاو نه ځان بچ کې د بې حیایۍ نه ځان ساته نو حیاناک شه. وی دا حیا ډیر قیمتي دی. وی حیا د نارینه دپاره ډیر قیمتي دی خو زنانه دپاره بیا ډیر زیات قیمتي دی. نو کله چې ښځه کې حیایي دا د دې کالی دی د دې کالی چې دی هغه پایکړه بنګړې او پنځیب او ټیکې او امیل نه دی د دې کالی چې دی هغه حیا ده. نو حیا به بیا یې په څه کي نو بیا درته یو درې څیزونه ښوول وی چې حیا چې ده یو دا چې ستا په وینا کې حیایي ستا وینا د حیا نه ډکوي. ګوره په دې وینا کې به دومره خیال ساتې که نه چې ستا د خولې نه کم لفظ خیږي چې په کې چېرته بې حیایۍ عنصر نه وي. او شیطان په دې لار به په تا راځي نو بروز یو مشر سړی او د تبلیغ کې ډېر وخت لګول او ډېر ښکلی سړی دی خو په دې خبره نه پوهېږي یو وړوکی ورسره نو هغه وړوکو ته یې ورشه پلاني ته آواز وکړه نو هغه وایي کور نشته نو په مور د اشر یې وکړم ښه کولی هغه ته دا څه ګناه نه ښکارېده. دا اوس د فحشاو یو ټکی دی چې د هغه د خولې نه ختو خو دا د هغه خبرې وې نو ته به د خولې په وینا کې ډېر احتیاط کې نو د خولې په وینا کې بیا احتیاط کې دا حدیث په ځان ترایات کې یو دا چې انسان نه د خولې نه یو خبره وخیږي او هغه دته معمولي غوندې ښکاري خو هغه دومره خرابه خبرې چې دی به د 80 کاله پورې د 80 کاله په فاصله په جهنم کې د هغې خبرې د وجې نه غورځېږي. هسې نه چې هغه دا خبره وی ګوره الله تعالی په خپل کلام کې څومره احتیاط کوي. وی او لامستم النساء الفاظ دې څه وایي تاسو ښځې ټچ کړي بیا څه وایي او جاء احدکم من الغایط احد منکم من الغایط او جاء احدکم من الغایط لیټرین ته غایط ټکی وایي غایط چې دی لږ جوور ځای ته وایي داسې ده که نه جي کنده نو تاسو د کندې نه راغلي یئ او څه نو دې وجې نه چونکې د الله په کلام کې هم داسې دی ته به په کلام کې د خولې نه چې خبره راوباسې نو چې هغه فحشا طرف ته نه ځي. دې وجې نه وایي چې شیطان په ستاسو په تلاش کې دی نو دې وجې نه تاسو چې خبرې کوئ نو د خولې نه ستا په گفتګو کې د حیا الفاظ پکار دي. یوه دا وشو. دویم لباس میں حیا چې ستا جامې دی د حیایي وی دا به څنګه وي وی دا به یاد ساتې موږ ته ویلو که نه چې د ټول نه زیات ضرورت چې دی زنانو ته دی د حیا نو ستا جامې چې دي هغه به ساتري نو الله تعالی چې تا له کومې جامې را لېږلې وي نو هغې ته څه وایي تا ته وایي چې تا ته ما جامې را لېږلي دي خو ګوره یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد دا ګوره جامې ستا زینت دی دا د ځان سره واخلی او دا د فحش جامې به ناغوندئ نو څه ورته وایي یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواري سوآتکم وریشا داسې جامې به اغوندئ چې تاسو پکې پټ هم یئ او تاسو پې ښایسته هم ښکارئ خو یوازې دا صفا د پاسه دا جامې نه دي ولباس التقوا ذلک خیر تاسو اندروني جامې هم واغوندئ هغه تقوا ده. نو کپړې به ستا څنګه وي وی کپړې به ستا ساتري یو دا چې پای کې ته رزیل نه ښکارېدوه او دا ډېر الفاظ خواږه الفاظ دي. من رق ثوبه رق دینه د چا چې جامې نری وي نو دین هم نری شي جانې به غټي ښه وی چې د انصارو زنانو به د خپلې لوپټې نه د اسلام نه مخکې د خپلې لوپټې نه ګلیبن رخ کړوندې سې به یې چولې وي نو الله ورته وویل ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن دا خپلې جامې په دې خپلو سینو راواچوئ نو بیا ستا زنانه به بیا د فحشا نه والو بچ کېږي چې ستا زنانه حیاداري نو د حیادارې زنانه دپاره 3 پردې دي. نمبر 1 گر کی چاردیواری او نمبر 2 ساتر لباس او نمبر 3 حجاب. دا 3 واړه چیز که دا قیمتي ده او قیمتي شی پټي
نو حضرت عائشہ رضی الله عنها باره کې وایي چې د هغې هریره او حفصه نوم یې و د عبدالرحمن چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی و د هغه لور وه او هغه راله او د هغې لوپټه نری وه نو عایشې ورسره څه چل وکړو ډېر خواږه الفاظ دي وایي چې هغه یې ترې واغسته نو هغه یې سیرې کړه او هغې له یې غټه لوپټه دا په سر کېده دې وجې نه هغه لوپټه نه ده کومه لوپټه کې چې ویښته دننه ښکاري په کم کې چې دننه ښکاري دا لوپټه نه ده نو د دې وجې نه ته به کوشش کوې چې ستا لباس هم ساتري نو په قول کې حیا په لباس کې حیا په ایکټیویټیز کې حیا مشاغلو کې حیا چې ته څه کې کړه وړه چا د حیا نه ډکې نو څه ورته ویلي وایي چې کله ستاسو ماشومان د 7 کالو شي نو هغې ته د مانځه مرو اولادکم بالصلات وهم ابناء 7 سنین او چې کله د 10 کالی شي نو وضربوهم علیها بیا ته سپېړه تنبوئ او بیا دی په کوجغه کې په کټونو کې یو بل نه جدا کوي هلکان جنکۍ هلکان به بیا یو ځای نه سملي وفرقوا بینهم فی المضاجع بیا جدا کوي نو ستا سره د حیا یو ماحول پکار دی چې هر ځای کې حیاي نو کله چې حیاي نو بعضې کسان کله کم ځای کې چې حیاي هلته کې به فحش نه وي چې فحش به نه وي نو هلته کې به عزت او احترامي او هلته به خوږوالی وي 2 کسه چې دي که نه هغه ډېر مینو په پرده باندې ام خلاد یو زنانه ده د هغې بچی د شهادت شک دی چې شهید شوی دی که نه راغلی ده د خپل بچي تپوس کوي خو په ځان باندې بولقه راچولې ده نو خلق ته تپوس کوي جئت تسألین عن ابنک وانت منتقبة عجیبه ښځی ته راغلی د خپل بچي تپوس کې چې هغه مړ دی او که نه ژوندی دی که نه شهید شوی دی او بیا هم تا په ځان باندې بولقه اچولې ده دا خو ستا عجیبه حوصله ده هغې ولې داسې ښکلی جواب ورکو وی ان ارضع ابني فلن ارضع حیائي زوی کو مې لاړ شي زوی مې لاړ شو او زوی مې بایلو نو بایلو خو چې حیا خو بینلم که نه په دغه وخت کې ما هغې ته د دې خبرې خیالو او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر مینو په پرده نو د پردې آیاتونه نو نازل شوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې به هم بار ته راوتې او هغه به پټو ته تلې حاجت ته ځکه چې په هغه ورځو کې به خلق پټو ته راوتو نو په ده دا ښه نه لګېده خو د طبیعت او الله تعالی د ده طبیعت مطابق د قرآن آیاتونه نازل کړي دي هغې ته موافقات عمر وایي نو چېرته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ټبر سودا نوم یو هغه راوتې وه د هغه د ونې نه داسې وه چې هغه پېژنده شوه نو ده پېژندلې ده نو د قهر نه ورته وایي عرفتو کې یا سودا ما وپېژندلې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ګیله وکړه دا عجیبه عمر دی بار هم سړی نه پرېږدي او بیا آیاتونه نازل شو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى او کله چې بیا دا آیاتونه نازل شو نو ډېر عجیبه اتفاق وي په دې باندې چې به کله آیات نشي داسې به یې نه وي چې هلکه آرډر راغلی سبا نه به امپلیمنټ کېږي په هغې سات په امپلیمنټ و نو یو زنانه سهار مانځله تلې ده جومات ته به دې مانځله تلې نو ټولو په پرده کې دا نه وه دا خو نه خبر دی څه چل شوی دی وی آیات راغلی دی نه ځای نه خوځېده نه وړوکی کور ته لېږلی چې څادر راوړی ځای په سر کم او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انس رضی الله عنه پسې شاته روان دی دی داسې دننه ځي په ازادۍ سره نو په دغه سال کې آیتونه نازل شو نو حضرت دا پرده راښکته کړه او انس یې داسې کو چې دننه مه راځه نو دا زمونږ خبره وه چې لکه زمونږ باباجي چې په کوم شي باندې شیطان روان کړه هغه شیطان اوس هم لګیا دی وینها عن الفحشاء والمنکر نو که موږ فرض که خپل دین بچ کول غواړو که نه نو موږ به ځان د فحشا نه د بے حیائی نه بچ کو ہم ہمارے بابا جی اور ہمارا رب نو رب موږ ته چې کومه خبره مخکې کړې وه هغه اوس هم ضروري ده نو وینها عن الفحشاء د فحشا نه چې ځان بچ کې نو لاول به ګوره دا بعضې ځونه ډېر قیمتي لکه مثال په طور باندې مونځ دی نو مونځ ډېر قیمتي دی خو د چا نه پس دی د ایمان نه پس دی علماء لیکلي که نه چې دا واحد شی دی چې د ایمان نه مخکې دی یو حیا ده یو امانت دی یو سړی حیادار دی خو بې ایمانه دی نو زیات امکان دی چې لږې ورځې پس به دی ایماندار شي ځکه حیا ایمان طرف ته راښکل کوي حیا نو دا ایمان نه مخکې راغلی دی نو چې دې وجې نه دا یو حدیث دی چې که فرض کا د پخوانو پیغمبرانو د تعلیماتو خلاصه څه ده
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، چې پتا کې حیا نه بیا چې څه خوښې نه کوه. نو دا یو دغه دی د امام شعبی او بزرگ دی، یو زورور سړی پسې راغی هلک نو ورته وایي مجھے حدیث بیان کرو. هغه ورته وایي بیٹے اس طریقے سے حدیث نہیں بیان کی جاتی، لگا ته چې په کوم انداز کوی دا خو نه. هغه ورته نورم په کرح لهجه کې وایي شاباش نه مولوي مجھے حدیث بیان کرو. هغه وایي یاره ته اوس نقل اړېږه چې دا حدیث وي اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وی حدیث وایه وی چې حیا د پکې نه چې څه دې خوښ یې کوه. وی په هغه دې حدیث دومره اثر وکړو چې هغه د امام شعبي مرید شو. نو چې کله حیا د موږ خبره دا کوله چې زمونږ دشمن شیطان چې دی د هغه ټول زونه خو موږ وران د څه شي نه شو د دې بې حیایۍ د وجې نه. د حیایۍ مراکز څه دي؟ یو د ټي وي سکرین دی، او بل د فلم یا د فیسبوک فټوان دی، او بل د بیوټي پارلرز دی، او بل چې دی چې کوم عام ماستا لپاره دی هغه میوزیک دی. میوزیک باره کې د آیات ساتئ چې کوم خلق میوزیک اوري په قوالی کې دی ولې نه؟ قوالی سره اکثر موږ سره ډقو یا ترانې سره. نو چې کله میوزیک راغی نو د قرآن خوند ختمیږي. بیا دغه خلقو ته قرآن مزه نه ورکوي. دا خبره ما وکته په دغه ورځ ماته یو پریکټیکل وشو، زموږ درس و، موږ ټول ملګري به راتلل، زموږ یو مشر و په عمر کې ډېر مشر و، مطلب چې زما پلار په ځای خو نو خو بهرحال تر په ځای و، هغه نه راته. ما چېرې دا سړی ولې نه راځي؟ د هغه بچي به م راتلل په درس کې به ناست و، هغه خو اوړېد راوړېد. په موټر کې یو پیره ناست و، ما ورته ناکینګ وکړو. نو ما وی چېرې زه به د سره لاړ شم ځکه چې زه م چېرته تلم. اوس ما چې هغه دروازه کولاو کړم دی ناست دی، اوس ځان ته یې میوزیک لګولی، مشر سړی دی. نو ما ته هغې وروڼو وویې چې دی ټوله ورځ په دې موټر کې ګرځي او کیسټ د مختلفو ګانو ځان ته لګولي هغه اوري. نو زه بیا پوه شوم چې دله په قرآن کې مزه ځکه نه ورتله، حالانکې د کور خواته درس کېدو. نو کم سړی چې د میوزیک عادت شي د هغه د زړه نه د قرآن او د ذکر اذکارو د استغفار د هغې لذت ختم شي. او ینبت څه ورته وایي الغنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع. نو څنګه چې اوبو فصل زرغونوي داسې میوزیک چې دی دا په زړه کې منافقت راولي، چې په زړه کې منافقت راشي قرآن بیا سړي له خوند نه ورکوي. د دې وجه نه چې کوم خلق د میوزیک عادت دی که نه، دی د قرآن خوند په صحیح معنو کې نه دی اغستی. او کم خلق چې د قرآن خوند اغستل غواړي هغې له پکار دي چې د میوزیک نه ځان لږ لرې ته وساتي. په کوم شي کې چې ډېر زیات خوند دی هغه په زما ستا دپاره اوس چې دی د ټول بهترین هغه قرآن دی. او د قرآن وینا دا ده چې وینها عن الفحشاء، ته به ځان د فحشاو نه ساتې. کو فرض که ته د فحشاو نه ځان ونه ساتې نو د فحشا اینډ ریزلټ به صحیح بدکاري به. نو دا ټول زور په دی دی چې فحشا شیطان اوس په دې لاره چې فحشا دی غالبه شي. چېرته په دې اریپور کې محکمه ایجوکیشن خطا شوی ویلو چې جینکۍ راځي نو بولقۍ ورپسې رهي، صرف دا په پریس کې رالل. نو ټول انجیوز فحشا والا په هغې باندې ایکشن واغستو او دی وزیرانو هغه خبره واپس خپله واغسته، حالانکې هغه به اوس هم په بولقو کې ځي. زموږ اکثر خلق په بولقو کې ځي، خو ته یې پریس ته نشي ښووی ځکه چې فحشا ګروپ چې دی هغه په دې ډېر زیات بد ګڼي. نو چونکې په ډېر زیات بد ګڼي ځکه چې د فحشا نمایندې څنګه چې مخکې و داسې اوس اویلیبل دي. نو د دې په دې دغه کې انګلینډ کې یو خو لندن دی، یو برمنګم دی. نو یو بل دی په دې برمنګم خواته یو بل سړي دی نټینګم ورته وایي. نو د هغې د بي بي سي رپورټ و، چونکې هلته فحشا دي، نو بي بي سي رپورټ و چې په نټینګم کې دا 1972 رپورټ و، په نټینګم کې په یو ښار کې په یو کال کې
1,60,000 د زنا ماشومان پیدا شي. دا د هغو راپورټ و. نو د فحشا نو په دې فحشا په بې حیایۍ په دې قیمته په دې وراني باندې چې څوک ډېر ښه پوهېدل نو یو په هغې کې علامه اقبال و. دا علامه اقبال ته ویلی شي چې دا انګریز ټایپ سړی وای ولې ځکه چې دی پی ایچ ډي و جرمني نه کړی و که نه جرمن نه پی ایچ ډي و او د هغې ملک ټول حالات هغه په خپله لیدلي وو خو قدرت پکې د حیا د عنصر داسې ایښی و چې انګریزانو حکومت دلته پاکستان وغیره خو نه و نو هغې ورته دا وي چې موږ تاره یو ځای ګورنر کوو علامه اقبال ته وایي خو ته به صرف میټینګ له خپله ښځه بیایې. تاسو د علامه اقبال جواب تو گرے میں بہت ہی گناہگار ہوں لیکن اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ایک سرکاری نوکری کے لیے اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں. دا سرسید نه دی دا مونږ خو چې ټول بدوی کړه دا سکولونه هم در ایستلي وو خو په دې کې دومره غیرت و چې انګریز ګورنر وی چې زما وایف چې ده ښځه ستاسو کره درځي نو دی وی چې زمونږ زنانه ستاسو د ښځو نه هم ستر کوي. سر سید ته دا ویلي وی زمونږ زنانه چې دي که نه هغه ستاسو د ښځو نه هم ستر کوي ځکه ستاسو ښځې چې دي هم زمونږ په نسبت باندې د نارینهو په ځای دي. هغې دې کې نو هغه علامہ اقبال چې هغه دغه بل یو شاعر چې داسې ویلي یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. چونکہ اجل را روان دی اب د هر سره به د اخلاص کی ستا خو اوس په پیشنو پسې ګرځې. نو بیا هغه علامه اقبال والا خبره چې ده چې هغه کومه په دغه په باره کې کړې وه چې زنانه وته نو ډېره خوږه ده وایي اگر پندې ز درویشي پذیرې. مخکې مونږ سکول کې پروګرام اسلامیه سکولو کې څه هغه څه نو اسلامیه په هغې کې جینکۍ 300-400 جینکۍ د هغې نه ټیسټ اخیستی و نو هغې ته مونږ خبره کوله دا خبره په خوله باندې راله چې د زنانه اصل کالی ګورې حیا دی. نو چې کله حیاداره زنانه نو هغه فیملی ام ایکسپټ کوي که د خاوند کور ته لاړ شي نو هغه فیملی ام ایکسپټ کوي ټوله فیملیز خوشحالی. او چې کله دا ډیره ایجوکیټډ خو چې دا بې حیایي نو دا مور پلار کور هم نه ایکسپټ کوي او هغه کور هم نه ایکسپټ کوي. د دې وجې نه اقبال دا خبره ډېره ښه کړې وه اگر پندیز درویشي پذیرې. دا د پارسی شعر دی که زما زه درویش یم او بچی تا ته زه یو نصیحت کوم که ته قبلی نو هزار امت به میرت تو نه میرې. ټول خلق به مړه شي ته به مړنی که خیري تا ته به خدای ژوند نصیب کړي. څه چلو کا بطول باش و پنهان شو از این عصر ځان نه فاطمه رضی الله تعالی عنها جوړه کا او ځان پټ که په پرده کې که خبې پردې کېږه مه ولې که در آغوش شبیرې بګیرې چې ستا په غېږه کې به امام حسین غوندې شخصیت چې دی هغه وخت او هغه پالیږي او به لویږي. نو دا په دې باندې دغه خلق پوهېدو. نو مونږه خبره چې کله دې ځای له راله چېرې زمونږ شیطان چې زمونږ د باباجي دشمنو د هغه سره کم چل کو اقه چل اوس زمونږ سره هم کوي نو زمونږ ټول کنسنټریشن ټول زور په دی چې زمونږ په کور کې دننه بې حیایي نه وي زمونږ په بار کې دننه بې حیایي نه وي. خو چونکې بې حیایي زیاتر په زنانو کې کار کوي د هغې نه ډېر روانې جوړېږي نو موږ ځکه په هغې ډېر کنسنټریشن کوو. موږ وایو چې د خپلو زنانو په باره کې ووایئ که فرض که دا موري د دې د قیمت اندازه تاسو ته شته دا څوک ده د دې د خپو د لاندې جنت دی. نو هغې سکول کې هغې هلکانو ته وی د جنت خاوره به راوړل غواړي نو یو هلک پاسېد وی زه به راوړم نو ټولو تاریان شو نو سبا هغه خاوره راوړې وه نو هغې ماسټرانو ورته وی چې یاره بچې دا د کوم ځای نه راوړه هغه وی د مور د خپو نه مې راوړه که نه وی تاسو ویل چې مور د خپو د لاندې جنتي جو چې هغې کوم ځای خپې ایښې وې جو ما د هغې نه خاوره راوړه. یو شو. دویم نمبر که فرض که دا لوري نو دا څه دی الفاظ وی الله کی رحمت. او دا ما یو عجیبه خبره اورېدلې وه ګورې طارق جمیل صاحب چا نه وی چې رحمت حساب به نه وي د نعمت حساب به وي. الله تعالی چې نعمتونو حساب به نه کوي کنه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کنه نو لور ته ښه نه شوه دا رحمت دی زوی خو به نعمت وي که نه هغه به سره حساب کوي. او که فرض که دا ښځه نو دا سره د خاوند لباس دی
هن لباس لکم وانتم لباس لهن. وګوره دې نه دې ویسته نو څه به یا به د اجنبي سړي پرایویټ سیکرټري که سړي زما لور څه ده پلاني سره سیکرټري ده او یا به په دکان کې په کاونټر باندې سیل ګرلی مسکراهټ به کوي شونډې به یې سرې کړي او یا به په پی ای کې یا په ډایو کې څه ته ایر هوسټس به وي. نو مونږ چې لندن ته تلو که نه نو زمونږ سره یو خدای دې ورته معافي وکړي نو د لندن هغه ایر هوسټس یې دومره تنګه کړې وه چې هغې فریاد وکړو چې دا لږ خو ما نه پرېږدي دا هم د چا لور وه که نه ډز ټلی به یې کوله موږ یې تنګ وو. نو یا به ایر هوسټس وي اجنبي مرد دپاره که نه نتیجه به یې څه اخردار چې جنسي درېځنګي به ورسره وشي. نو زمونږ نننی سبق دا دی چې وینها عن الفحشاء چې مونږ الله د کوم شي نه منې کړي یو او مونږ ته په جمعې په هره خطبه کې مولوي صاحب وایي نو هغه فحشا په ټاپ دی. فحشاونه به الو بچ کېږو چې په مونږ کې حیا راشي کو حیا یي نو فحشا به نه چې فحشا نه نو بدکاري به نه او که فرض که حیا لاړه نو بیا فحشا راځي چې فحشا راشي بیا بدکاري راځي. الله دې مونږ ټول د فحشاونه بچ کړي نارینه او زنانه ټول بچ کړي. الله دې زمونږ کورونه د حیا علمبردار کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.